د انګلند خلاف په لومړني ټیسټ کې د پاکستان ټول ټیم په لومړني اننګز کې په 171 رنزونو باندې آوټ شوی دی. د پاکستان بیټینګ په انګلند کې کولیپس شوی دی. بابر اعظم په دې میچ کې نشته، دغه چې کوم انجری و هغه ډیر غټ شدت اختیار کړی دی او هغه انجری زیاته شوې د بابر اعظم د ګوته خوږ د میډل فینګر چې کوم دی د بابر اعظم خوږ شوی دی چې هغه ډیره زیاته پړسېدلې وه. نو د هغې په وجه بابر اعظم په دې ټیسټ میچ کې نشته او د دې ټیسټ میچ کپتاني چې کومه ده هغه شان مسعود کوي، سلمان علي آغا کوي. اور د سلمان علي آغا په کپتانۍ کې د پاکستان چې کوم پلینګ 11 دی هغه هم په دې ویډیو کې د سره ډسکس کوم. اور بیټینګ کې په 171 باندې د پاکستان ټوټل ټیم آوټ شوی چې په جواب کې ورپسې د انګلند په 112 باندې دوه کھلاړیان آوټ دي. یعنی انګلند ډېر ښه پوزیشن کې بیټینګ روان کړی دی. ټاس انګلند وګټلو، لومړنی بیټینګ پاکستان ته ورکو. د لومړنۍ ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده. د لومړنۍ ورځې چې څه ډیټیل دی په هغې خبره کوو. په لومړني بال باندې اذان آویس لیګ بیفور شو. د اننګز په لومړني بال باندې اذان آویس لیګ بیفور آوټ شو. کلیر آوټ او ریویو به وایستا ریویو اسیم ضایع کا بالکل خپلمب لګېدلی و. جی امام الحق 74 بال 42 رنزونه جوړ کړي دي. شان مسعود یو ځل بیا ناکامه 20 بال 5 رنزونه. عبدالله شفیق او امام الحق یو ښه پارټنرشپ بلډ کړی و. عبدالله شفیق 61 رنزونه په 104 بالونو باندې او هایست سکور هم د اننګز چې کوم دی عبدالله شفیق جوړ کړی 61 رنزونه. سعود شکیل ناکامه شوی 25 بال 5 رنزونه جوړ کړي دي. سلمان علي آغا کیپټن 29 بال 21 ناکامه. ورپسې بیا محمد رضوان چې کوم دی ناکامه 19 بال 12 کمپلیټلی فلاپ. علي عثمان په لومړني بال باندې آوټ شوی دی. خرم شهزاد 12 بال 14، محمد عباس 5 بال 2 اور محمد علي 0 بال 0. محمد علي نټ آوټ پاتې شوی دی. د انګلند د طرف نه 4 بالران استعمال شوي دي ځکه د پاکستان ټوټل ټیم 171 په 48 اورونو کې جوړ کړي او 10 واړه کھلاړیان آوټ. اولی روبنسن 18 اور کې 51 رنز ورکړي او 15 وکټې اخیستلي دي. اولی روبنسن زبردست بالینګ کړی دی. جوفرا آرچر 9 اور 26 رنز ورکړي، وکټ یې هم نه راغشتي. ګس اکینسن 12 اور 46 رنز، وکټ یې هم نه. اور جوش ټانګ چې کوم دی 10 اور 46 رنز ورکړي او 15 وکټې. یعنی دوه بالرانو پنجې اخیستلي دي 10 واړه وکټې د پاکستان. اولی روبنسن اور جوش ټانګ چې کوم دی، اولی روبنسن 5 وکټې اور جوش ټانګ چې کوم دی هغه هم 5 وکټې اخیستلي دي. په جواب کې ورپسې انګلند هم 112 رنزونه جوړ کړي دي. یعنی دا میچ چې کوم دی لږ داسې چې په لومړنۍ ورځې باندې د پاکستان ټوټل ټیم آوټ او انګلند هم 112 دو. یعنی دا میچ چې کوم دی دا به ډرا کېږي نه بلکې دا د دې به فیصله راځي چې فیصله کن رزلټ پر دې راځي. انګلند 112 باندې 2 آوټ دي 25 اورونو کې. یعنی انګلند داسې بیټینګ کړی د ون ډے ونته 25 اور 112 2 آوټ. ډینډاګټ 28 بال 15، ایمولیو گے چې کوم دی 31 بال 33، جورډن کاکس په کریس باندې موجود دی 38 بال 23 رنزونه. اور جو روټ چې کوم دی 53 بال 37 رنزونه. جو روټ یو ډېر ښکلی بیټسمین دی. زه دا حیران یم چې د پاکستان کم بالر به د وکټ اخلي. محمد عباس 10 اور کې 34 رنز ورکړي، یوه وکټه. خرم شهزاد 7 اور کې 28 وکټ یې هم نه. محمد علي 7 اور کې 38 یوه وکټه. علي عثمان 1 اور 8 وکټ یې هم نه. نو دا د لومړنۍ ورځې لوبه وه چې پاکستان کمپلیټلی د دې لوبې نه آوټ دی. د لومړنۍ ورځې نه په 171 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی او په جواب کې ورپسې انګلند که 400 رنزونه جوړ کړل نو پاکستان ورپسې بیا دا سکور نشي ټوری. 400 لیډ کو 171 چې تیمای نشي نو 229 رنز ټارګټ په پاکستان ته ورکړي. 229 لیډ کې په ورواړلو نو بیا د پاکستان ټیم به 229 کې کنه نه په یو اننګز کې دا میچ ګټي که چېرې انګلند 400 رنزونه جوړ کړل. نو دا مکمل سکور کارډ د لومړنۍ ورځې د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.